الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی خدای پاک انسان دې لپاره پیدا کړی دی چې هغه دې د خدای معرفت او قرب ترلاسه کړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. څوک چې دا اصل غرض د نظر وړاندې نه ساتي او شپه ورځ د دنیا حاصلولو فکر کې ډوب پروت وي چې فلانه ځمکه په بیه واخلم، فلانه کور جوړ کړم، فلاني جایداد باندې قبضه وکړم، نو داسې تن سره سوای له دې نه چې د یو څو ورځو وخت ورکولو نه پس خدای پاک یې واپس راوبلي، نور څه سلوک کېدی شي. د انسان په زړه کې د خدای پاک قرب حاصلولو لپاره یو درد پکار دی چې وي، او د دې درد په وجه به هغه د خدای پاک مخې ته یو قدر وړ څیز شي. که دا درد یو تن په زړه کې نه وي او صرف د دنیا او مافیها درد په زړه کې لري، نو لږ شان وخت ترلاسه کولو نه پس به هغه آخر فنا شي. بیا فرمایي د افسوس خبره ده چې اکثر خلک چې د دنیا ته راشي نو پس له بالغېدو په ځای د دې چې خپل فرض وپېژني او د خپل ژوند غرض او غایت د نظر وړاندې وساتي، هغوی خدای پرېږدي او د دنیا طرف ته شي او د دنیا مال او د دنیا په عزتونو داسې مین وي چې د خدای پاک برخه پکې ډېره لږه وي، او د ډېرو خلکو په زړونو کې خړوبي نه، هغوی هم په دنیا کې ډوب او فنا شي او هیڅ خبر نه لري چې خدای هم څوک شته. نو دا وسط دی، دا معنی دی د خدای پاک د دې فرمان چې فرمایلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې په هر معامله کې د خدای پاک رضا د نظر وړاندې ساتل اصل عبادت دی، او اصل عبادت هغه دی چې پکې د خدای پاک احکامات د انسان د نظر وړاندې وي. که دنیا هم ګټل غواړي نو هغه هم د خدای پاک له طرفه ښودل شوي اصول مطابق، دا نه چې هر وخت د دنیا حاصل د انسان د نظر وړاندې وي او بیا دې لپاره د غلطو طریقو د دروغ اختیار دوکې او د فریب نه چې څنګه موږ بس کار دی واخیستلی شي او خدای دې بیخي هېر کړی شي. د عبادت حق صرف په منځونو نه پوره کېږي. تیره خطبه کې ما په دې رڼا اچولې وه چې که د خدای پاک باقي احکامات پوره کول د انسان د نظر وړاندې نه وي او په هغوی عمل ونه شي نو بیا منځونه هم څه فایده نه ورکوي. مثلا که د انسان هره معامله کې رښتونولي نشته نو بیا تش په عبادتونو او په جومات کې په منځونو هغه په عبادت کوونکو کې نشي شمیرل کېدی. همدغه شان کینه ده، حسد ده، بغض ده، نور ډېرې بدۍ دي. دا د عبادت روح ختموي. نو یو حقیقي عابد ومله عابد بلل کېدی شي چې په هره معامله کې ورته د خدای پاک رضا نظر وړاندې وي او خپلې دنیاوي فایدې ور لپاره هیڅ حیثیت نه لري. د دې مضمون بیان په ذریعه ز اکثر دې طرف ته تاسو پام ګرځوم. نن هم دا مضمون به زه د حضرت مسلم موعود رضی الله عنه د یوې خطبې نه استفادې سره تاسو مخې ته وړاندې کوم. واقعات به په خاص ډول هماغه وي، کېدای شي چې لږ مختصره شي. بهرحال لکه څنګه چې د حضرت مسلم موعود رضی الله عنه طریقه وه چې هغوی به واقعاتو سره مضمون بیان فرمایلو او داسې د ځینو اړخونو
عملی شکل زما مخ ته راشي. عملی شکل हमारे सामने आ دینه مخکې چې زه دا مضمون وړاندې یوسم د حضرت مسلم موعود رضی الله عنه مقام باره کې به د هغوی یو ارشاد تاسو ته وړاندې کړم چې د نوي نسل او د راتلونکیو उनका एक इरशाद भी په علم کې په دې لحاظ هم اضافه وشي. आने वालों को इल्म में इस लिहाज से भी د کال 1936 شورا په موقع هغوی فرمایلی وو 1936 की शूरा के मौके چې पर आपने फरमाया یو خلافت خدا وي چې خدای پاک د خلکو په لاس یو خلیفہ وټاکي او بیا هغه قبول کړي. खलीफा मुंतखब करवाता है خو دا خلافت هغه شان خلافت نه دی. یعنی د حضرت مسلم موعود چې کوم خلافت وو खिलाफत नहीं فرمایي چې زه دې لپاره خلیفہ نه یم چې د حضرت خلیفہ اول د وفات په دویمه ورځ د جماعت احمدي خلک راغونډ شول او زما په خلافت اتفاق وکړو، بلکې دې لپاره هم خلیفہ یم چې د حضرت المسیح اول د خلافت نه مخکې هم حضرت مسیح موعود علیہ السلام د خدا پاک په الهام دا فرمایلی وو چې میں خلیفہ ہونگا، یعنی زبا خلیفہ یم. زه خلیفہ نه بلکې موعود خلیفہ یم. زه مامور نه یم خو زما आवाज د خدای आवाज دی मैं मामूर नहीं چې خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیہ السلام په ذریعه د دې خبر ورکړی. खुदा ताला ने نو د دې خلافت مقام د ماموریت او د خلافت ترمنځ دی गोया इस او دا موقع داسې نه ده چې جماعت احمدیه دې دا ځای کېدو ته پرېږدي او بیا د خدای مخې ته دې سرخویم شي. दिया उसे रायगान لکه څنګه چې دا خبره سمه ده چې نبی سه هره ورځ نه راځي، همدغه شان دا هم رښتیا دي چې موعود خلیفه هم هره ورځ نه راځي. नबी रोज रोज नहीं आते इसी तरह ये भी दुरुस्त है कि मौत نو د حضرت المسیح ثانی وجود په خپل ذات کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت یو دلیل هم دی. बस आपका वजूद अपनी ذات में भी हज़रत मसीह خدای پاک چې هغوی له کوم علم او کوم عرفان عطا کړی وو د هغې خبرې له مخکې نه حضرت مسیح موعود علیه السلام نه ورکړی وو. जो इल्म और इरफान अता फरमाया था په دې لحاظ د جماعت خلکو ته د هغوی د هغه علم او د هغه عرفان نه د ذاتي مطالعې په ذریعه هم فایده اخیستل پکار ده. आपके उस इल्म और इरफान से او چونکې په هره ژبه کې لټریچر نشته लिया करके भी फ़ायदा उठाना चाहिए نو ځکه زه دا ګڼم چې په مختلفو وختونو کې دا بیانېدل هم پکار دي. ځکه زه په مختلفو حوالو ځینې وخت بیانوم هم او یو څو میاشتې مخکې ما یوې مکملې خطبې کې د حضرت مسلم موعود د یوې خطبې خلاصه بیان کړې وه. चंद महीने पहले मैंने एक खुतबा भी نن به بیا هماغه شان ځینې خبرې د خلاصې په توګه بیانې کوم. हज़रत मुस्लिम मौत का तो आज फिर वही उसी तर्ज पे मैं وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما बस उसी तरह پیریان او انسانان صرف خپل عبادت لپاره یا خپل عبد جوړولو لپاره پیدا کړی دي. अल्लाह लियाबुदून د دې مضمون بیان کې هغوی فرمایي अपनी इबादत के लिए या अपना دا هغه اعلی مقصد دی چې ور لپاره انسان پیدا شوی دی. के मजमून को बयान خو करते हुए لوی لوی فلسفیان कि او वो मकसद है تعلیم یافته طبقه دا پوښتنه کوي इंसान چې آیا د انسان د پیدایش مقصد کامیاب شوی دی और او آیا خدای پاک د بني نوع انسان نه هغه کار واخیسته چې کوم لپاره هغه انسان پیدا کړی وو. कामयाबी हुई है और क्या खुदा ताला ने बनी नौ هغوی دا پوښتنه کوي چې آیا په حقیقت کې انسان دا مقصد پوره کوي لګیا دی او آیا هغه په اصل کې د هغه قسم ترقی کړی ده چې د خدای پاک को पूरा कर د عبد بلل کېدو مستحق شي. रहे हैं इस किस्म की तरक्की نو فرمایي چې د دې جواب دا دی چې نه، की है कि खुदा ताला का دې لپاره कहलाने का هغوی دا پوښتنه کوي چې که د انسان پیدا کوونکي څوک شته نو ولې په خپل مقصد کې کامیاب شوی نه دی. د دې جواب دا دی چې د خدای پاک نبیان د دې پوښتنې جواب ورکولو لپاره راځي इस मकसद में कामयाब او د نیکۍ یو داسې چپه روانه کړي इसका जवाब ये है چې دشمن هم چې ورته وګوري نو په منلو مجبور شي چې دا مقصد پوره شو. और नेकी की इस ऐसी रौ चलाते हैं د هغې ورځې لپاره दुश्मन को که یو زر करना पड़ता है ورځې هم انتظار وکړي شي نو په چا بار نه وي. इस दिन की आमद خدای پاک هم د انبیا د راتګ زمانه ليله القدر ګرځولې ده، نو ځکه فرمایلی دي چې ليله القدر خیر من الف شهر، अंबिया یعنی هغه یوه شپه د یو زر میاشتو نه زیاته ښه ده.
یعنی که د یوې پیړۍ انسانان هم که د هغه یوې شپې لپاره قربان کړی شي نو دا قرباني به کمه وي د هغه نعمت په مقابله کې چې کومه د انبیا په ذریعه دنیا ته رسېږي. فرمایي چې ما ځینې خطبې عملي اصلاح لپاره ورکړې وې. دا د کال 1946 خبره ده. هغوی په ځینو خطبو کې دې اړخ ته پام ګرځولی و چې هغه عظیم الشان مقصد چې ورلپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام بعثت شوی و هغه پوره کولو لپاره موږ ته د لویو قربانو ضرورت دی او دا صرف د هغه زمانې خبره نه ده، دا یوه جاري سلسله ده او نن هم او په راتلونکي وخت کې هم به د دې ضرورت وي. هغوی فرمایل چې په اعتقادي لحاظ موږ په دنیا کې خپله برتري قایمه کړې ده، خو په عملي رنګ کې د اسلام برتري قایمولو اوس هم ضرورت شته، ځکه چې له دې نه بغیر په مخالفینو هېڅ حقیقي اثر نشي کېدی. بیا وی مثال ورکړی دی چې غټ مثال په عملي رنګ کې د رښتینولۍ دی. یعنې یو مثال زه به د رښتینولۍ ورکړم چې که دا موږ په عملي رنګ کې وګورو نو څنګه به وي. نو فرمایي چې دا یو داسې څیز دی چې دښمن یې محسوسوي، د زړه اخلاص او ایمان دښمن ته نه ښکاري، خو رښتینولي هغه کتی شي. حقیقت دا دی چې رښتینولي ډېر زیات اثر کوي. د اغیارو ځینې خلک خط لیکي حضرت مسیح موعود ته به هم دا فکر و، هغه زمانې کې هم داسې وه، اوسنۍ زمانې کې داسې خطونه معلوم راځي چې پردو پکې د احمدیانو د رښتینولۍ ذکر کړی وي او په دې وجه هغوی د جومات ستاینه هم کوي، او چې کوم محمدیانو له طرفه هغوی دوکې او دروغو سره مخ شوي وي نو دا لیکي چې موږ خو د جومات د نیکنامۍ په وجه اعتبار کړی و، ستاسو د جومات فلاني فلاني تن موږ له داسې دوکه راکړو. نو داسې دوکه کوونکي په ظاهره خو دا وایي چې دا زموږ ذاتي معاملات دي، زموږ خپلې معاملې دي، کاروبار هم دی، نو هغې کې داسې کوو، د جومات ورسره څه کار دی. خو اخر د هغوی د لاسه په جومات اعتراض پورته کېږي، د هغوی د لاسه جومات بدنامېږي. حضرت مسیح موعود د حضرت مسیح موعود علیه السلام له دعوې نه مخکې یوه واقعه بیانه کړې ده چې د خانداني جایداد باره کې یوه مقدمه وه او زه یې ښودلې ده چې هغه کور چې چېرته د خلافت ثانیه په زمانه کې د صدر انجمن احمدیه دفترونه به وو، اوس خو قادیان کې ډېرې تبدیلۍ شوي دي او دفترونه بل ځای ته وړلې شوي دي. خو چې د هغې کور چې کومه چوتره وه د هغې مخې ته چې کومه تړه وه نو د هغې ځمکه اصل کې زموږ د خاندان وه، خو له ډېرې مودې راسې پې قبضه د هغه کور د مالکانو وه. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام ورور د هغې د حاصلولو لپاره مقدمه وکړه، او لکه څنګه چې د دنیادارو طریقه ده چې په داسې مقدمو کې د دروغو ګواهان راولي چې هغوی خپل حق ګڼي هغه ورته ترلاسه شي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام ورور هم همداسې وکړه او ډېرې ګواهۍ راجمع کړي، خو د کور مالکانو وویل چې موږ ته د هېڅ دلیل حاجت نشته، د ده کشر ورور راوغواړئ او ګواهۍ ترې واخلئ. نو هغه چې بیا څه ویل نو موږ ته به منظوره وي. یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې هغوی وویل. حضرت مسیح علیه السلام عدالت ته راوختلی شو او هغوی نه پوښتنه وشوه چې آیا تاسو دا خلک د یوې مودې راسې په دې لاره په تګ راتګ او دلته په ناسته ګورئ؟ نو هغوی وفرمایل چې او ګورم. نو په دې عدالت د مخالفې ډلې په حق کې فیصله ورکړه. د حضرت مسیح موعود علیه السلام ورور د هغوی نه سخت خفه شول. هغوی ورته وفرمیل چې واقع همداسې ده نو انکار ترې څنګه وکړم. همدغه شان د هغوی خلاف یوه مقدمه جوړه شوې وه چې هغوی ډاکخانې له دوکه ورکړې ده. قانون دا و چې که چا چېرته په یو پیکټ کې یا په پارسل کې ورسره خط یا څه چټایم کېښوده نو دا خیال به کېدو چې هغه ډاکخانې له دوکه ورکړې ده او پیسې بچ کړې دي. دا یو فوجداري جرم و چې سزا یې د قید په صورت کې هم ورکړې کېدی شوه.
किसी पैकेट में पार्सल में حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو پاکټ کې دا مضمون پرس ته چاپ لپاره لېږلی و او یو خط یې ورسره په هغې کې ایښی و. دا خط هم د هغه مضمون باره کې و، د هغې باره کې یو څو هدایات و او حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه خط هم د هغه مضمون یوه برخه ګڼله او مقصد یې چاته زیان رسول نه و. प्रेस की शाद के लिए भेजा پرس والا چې غالباً عیسایان وو، هغوی د هغوی مالک دا رپورټ وکړو او په حضرت مسیح موعود علیه السلام مقدمه جوړه شوه. وکیل وویل چې د مقدمه کوونکي مخالفت خو واضح دی او ګواهی هیڅ حقیقت نه لري، نو تاسو انکار وکړئ چې دا خط ما نه و ایښی، نو هیڅ به نه کېږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمیل چې دا نشي کېدی، کومه خبره چې ما کړې ده د هغې نه انکار څنګه وکړم. نو عدالت ته چې وړاندې شول او عدالت چې ترنه دا پوښتنه وکړه چې داسې مضمون تاسو پکې ایښی و، نو هغوی وفرمیل چې او ایښی مې و، خو دوکې لپاره نه بلکې خط مې هم د مضمون حصه ګڼلی و. د دې اختیا په عدالت دومره اثر وشو چې هغې وویل چې د یو اصطلاحي جرم لپاره یو رښتونی او راستبازه تن له سزا نشي ورکړی کېدی او حضرت مسیح موعود علیه السلام یې بری کړ. بیا ولیکي چې دا رنګ ګڼ شمېر واقعو او مقدمو سره حضرت مسیح موعود علیه السلام مخ شوي وو او د کومو وکیلانو چې د دو مقدمو سره به تعلق وو، د هغوی په زړونو کې د دو په وجه به د حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر عزت وو. شیخ احمد علي یو وکیل وو. په یوې مقدمې کې حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه د خپل طرف نه وکیل کړی نه و، نو هغه ورته ولیکل چې زه افسوس کوم چې په دې مقدمه کې تاسو زه وکیل نه کړم او دا افسوس دې لپاره نه دی چې د څه ترلاسه کولو تمه مې وه، یعنې د فیس، بلکې افسوس راته په دې دی چې د خدمت موقع راته ترلاسه نه شوه. نو رښتونولي او رازبازي یو داسې څیز دی چې دشمنان هم د هغې اثر قبلولو نه بغیر پاتې کېدی نه شي. شیخ احمد علي صاحب تر اخره غیر احمدي و، احمدي نه و او بیعت یې نه و کړی، خو په ظاهري رنګ حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د هغوی اخلاص په هېڅ طریقه د احمدیانو نه کم نه و. بیا هغوی لیکي چې صرف تر هغوی موقوفه نه ده بلکې څوک هم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره ملو شوي وو د هغوی همدا حال و. په جهلم کې چې مولوي کرمدین په حضرت مسیح موعود علیه السلام مقدمه کړې وه، نو یو هندو وکیل و لالا بھیمسین صاحب، د هغوی چټه راغله چې زما زوی بریسټري پاس کړی ده او راغلی دی، نو زه غواړم چې هغه د ستاسو د خدمت سعادت ترلاسه نو هغه ته د ستاسو د خدمت سعادت ترلاسه شي، نو تاسو هغه خپل وکیل کړئ. دا د کوم ملک چې ذکر دی دا ډېر لایق وکیل و. هلته په هندوستان کې بیا د لا کالج پرنسپل هم پاتې شوی دی او د های کورټ چیف جج هم مقرر کړی شوی و. نو حضرت مسلم موعود رضی الله عنه لیکي چې لالا بھیمسین ډېر په الها دا خوا ذکر کړی و چې هغه په سیالکوټ کې لږه موده حضرت مسیح موعود علیه السلام سره تېره کړې وه او هغه د هغوی رښتونولي لیدلې وه. رښتونولي یو داسې څیز دی چې صرف په خپلو نه بلکې په پردو هم خامخا اثر کوي. هغوی فرمایي چې انبیا دنیا ته چې راشي نو راستي او رښتونولي قایموي او داسې نمونه وړاندې کوي چې لیدونکي متاثره کېدو نه بغیر پاتې کېدی نه شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دنیا ته راغلل نو هغوی څه توپونه او ماشینګنونه نه وو ایجاد کړي، بانکونه نه وو شروع کړي یا د صنعت او د حرفت ماشینونه نه وو ایجاد کړي، نو بیا هغه څه څیز وو چې هغوی دنیا له ورکړو او چې د کم حفاظت د هغوی د منونکو په ذمه وو. هغه د رښتونولۍ روح وو، ښه اخلاق وو. دا دواړه مخکې مفقود وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له ټولو نه مخکې دا وګټل او بیا دا خزانه دنیا لم ورکړه او د صحابیانو او بیا د هغوی د اولاد او بیا د هغوی د اولاد هم په ذمه دا کار و چې هغوی د دې څیزونو حفاظت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله ومبه وحی نازله شو نو هغوی په دې حکم اورېدو چې د خدای کلام واړې دنیا ته ورسوه لږ شان اندېښمن شو چې دا دومره عظیم الشانه ذمهواري به څنګه پوره کوي. همداسې اندېښنو سره چې هغوی کور ته راغلل، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغوی له راغلل
نو د جذباتو د شدت نه هغه وخت هغوی ډېر ساړه محسوسول. چې کور ته ورداخل شو نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې څه زړوکې رانه راتاو که. هغوی ترې نه پوښتنه وکړله چې تاسو څه تکلیف دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ټوله کیسه تېره کړله. حضرت خدیجه ورته وفرمایل چې کله والله لا یخزیک الله ابدا، چې قسم په خدای پاک به تاسو چرم رسوا نه کړي، دا هیچرم نشي کېدی، ځکه چې په تاسو کې فلانی خوبۍ دي او په هغه خوبو کې یوه خوبي دام هغوی بیان کړې وه چې کوم اخلاق د دنیا نه ختم دي هغه تاسو په خپل وجود کې بیا پیدا کړي دي، او د انسانانو هغه ورګ دولت تاسو بیرته را پیدا کړی دی. نو آخر ستاسو په شان وجود خدای پاک بیا څنګه ضایع کولی شي؟ نو د نبیانو د بعثت غرض همدا وي او مؤمنانو ته هم همدا امانت سپارل شوی وي او د دې حفاظت په هغوی فرض وي. د محبت په وجه د نبیانو وجود بېشکه چې د مؤمنانو ډېر خوښ وي، خو د حقیقت په لحاظ د انبیا د عظمت وجه هماغه نور دی چې کوم دنیا ته رسولو لپاره خدای پاک هغوی مبعوث کوي. د خدای پاک کوم پیغام چې هغوی راوړی وي هماغه هغوی لویوي. او د یو نبی منونکي چې د هغه د وجود حفاظت لپاره خپل ژوند قرباني، نو د هغه د پیغام حفاظت لپاره به څه کولو ته تیار نشي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حفاظت لپاره صحابیانو چې کومه قربانۍ کړې دي هغه واقعا چې انسان لولي نو ویښته زیګ شي او د هغوی محبت چې انسان وګوري نو نرم په زړه کې د مینې یو چپه را پیدا شي. د احد په جنګ کې یوه موقع داسې راغلی وه چې صرف یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی و او دشمنانو بې شمېره غشو کاڼي ویشته. هغه صحابي خپل لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ مبارک مخې ته ونیو. په هغه لاس دومره کاڼي غشي واورېدل چې ټول عمر لپاره هغه بیا شل شو. هغوی نه چا پوښتنه کړې وه چې دا څه شوي وو، نو هغوی ورته وویل چې کاڼي غشي پرې لګېدلي وو، شل شوی دی. نو هغه پوښتنه کوونکي ترېنه بیا پوښتنه وکړه چې ستا د خولې نه اوف نه ختو؟ نو هغه صحابي ورته وفرمایل، ډېر لطیف جواب یې ورله ورکړو چې اوف خو ختل غوښتل خو ما نه پرېښودو، ځکه چې که اوف مې کړی وي نو لاس به مې هم خوځېدلی وي او خدای مه که چېرته څه غشی به په رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی وي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې تاسو لږ د هغې قربانۍ اندازه وکړئ او سوچ وکړئ چې نن که د چا په یوه ګوته هم څه زخم راشي نو څومره شور پې کوي. او هغه صحابي دومره غشي او کاڼي په لاس خوړلی وو چې هغه لاس یې ټول عمر لپاره شل شوی وو. بیا د یو بل صحابي واقعه بیانوي، دا هم د احد موقع وه. د احد په جنګ کې ځینې صحابه چې په شاته کېدو مجبوره کېدو نه پس چې بیا بیرته راغونډ شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ورشئ وګورئ چې څوک شهیدان شوي دي او څوک ژوبل پراته دي. په دې ځینې صحابه د میدان جایزه اخیستلو لاړل. یو صحابي وکتل چې یو انصاري صحابي په میدان کې ژوبل پروت دی. جوخ چې ورله لاړل نو معلومه شوه چې د هغه لاسونه خپې پرې کړل شوي دي او د ژوند آخري لاس یې دی. صحابي ورته جوخ شو او ورته وویل چې که خپلوانو له څه پیغام ورکول غواړې نو ووایه، زه به هغوی ته ورسوم. هغه ژوبل صحابي ورته وویل چې ما انتظار کولو چې زما له خوا څوک تېر شي چې زه ورله پیغام ورکړم. نو ته به زما خپلوانو، زما د کور خلکو، زما ښځو او بچو له به دا پیغام ورکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو قیمتي امانت دی. تر څو چې موږ ژوندي وو نو موږ خپل سرونه په تلي ایښي وو، د هغوی حفاظت هم کولو.
او اوس چې مونږ رخصتي قریب ہوا نو زه امید لرم چې زموږ خپلوان به مونږ نصیحت قرباني به ورکوي او د دې قیمتي امانت حفاظت وکړي. میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ میرے پاس حضرت مسلم موعود فرمایي چې غور وکړي چې وخت د مرګ و او هغوی خبر و چې ښځو او بچو له څه پیغام ورکولو لپاره هغوی نور وخت نه لري. داسې وخت کې د انسان سوچ ته د جایداد یا د راکړې درکړې خبرې راځي یا انسان اس کی حفاظت کی اور اب چې ځان پسې کم خلک پرېږدي د هغوی د بهتره فکر او تشویش کې ګیر وي. کہ وہ یعنی عزیز په هغه وخت هم هغه صحابي له عمده خیال ورغلی و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حفاظت لپاره زه خو ژوند قربانوم، فرماتے ہیں کہ غور کرو خو ورسره دا پیغام خپل خپلوانو له ورکو چې تاسو نه زه دا امید لرم چې تاسو به هم په دې لاره روان اوسئ نہیں ہے. چې تاسو به هم په دې لاره روان اوسئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لپاره به د خپل د ژوند هم هیڅ پروا نه کوئ. جب لوگ اپنے پسماندگان نو کوم خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات لپاره دا قرباني ورکړې وي نو کوم پیغام چې هغوی راوړی وو صحابی کو یہی هغې لپاره به هغوی څه نو قربان کړي او څه به ور لپاره نو کړي. حفاظت میں جان دے رہا ہوں. حضرت مسلم موعود وایي چې دې باره کې چې صحابه څه کړي دي د هغې د مثال په طور به زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گامزن رہو گے د وفات واقعه وړاندې کوم. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرو گے. د هغوی د وفات خبر چې په صحابه کې خور شو حضرت صلی اللہ علیه وسلم کی ذات کے لیے قربانیاں نو د مینې د شدت په وجه په هغوی لکه د غم یو غر راپرېوتو کیا کچھ قربانی ان تر دې چې ځینې صحابه انہوں نے کیا کچھ دا خیال وکړو چې دا خبره ډېر غلط دی. لا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات وخت نه دی راغلی ځکه چې ځینې منافقان لا تر اوسه په مسلمانانو کې موجود دی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم عمده خیال و. هغوی لاس کې توره نیولې وه او ویل چې که چا دا ویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوي دي نو زه به ترنه مری پرېږدم. حتیٰ کہ بعض هغوی اسمان ته تللي دي بیا به راځي او منافقان به وژني او بیا به وفات ابھی کېږي. آپ کی وفات کا وقت نہیں نو ډېر صحابه هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره شول او هغوی هم دا ویل چې موږ به څوک دې ته نه پرېږدو چې دا دې ووایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی. په ظاهره خو دا د مینې اظهار و خو په اصل کې دا د هغې تعلیم خلاف خبره وه چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړی و. میں اس کی گردن ځکه چې په قرآن کې صفا دا لیکلي دي آپ آسمان پر چې افهم ماته او قتلا قلبتم علی اعقابکم یعنی که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شي یا ووژل شي نو یم مسلمانانو تاسو په بله واوړئ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. هغه وخت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هلته نه و بهر تللی و. هغوی ته چې خبر ورسېدو نو زر هغوی مدینې ته راغلل وسلم لائے. او قرآن کریم میں صاف نه موجود ہے ماتا و قتل انقلب هغه اجرې ته ورننوته چې چېرته ده یعنی کیا اگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ہو جائیں اطهر جسم پروت و. هغوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ نه څادر لرې کړو او ولیده چې هغوی په رښتیا وفات شوي دي. دوی ورته ټیټ شول او تندی ورله ښکل کړ سترګو نه یې اوښکې روانې وې. هغوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسم اطهر ته وفرمایل چې زما مور پلار د تاسو نه زار شي خدای پاک به په تاسو هېڅ چېرې دوه مرګونه جمع نه کړي. یو خو دا ظاهري مرګ او بل دا هم چې د هغوی راوړی تعلیم دې ختم شي. بیا هغوی د حجرې نه بهر راغلل چېرته چې صحابه راجمع وو او حضرت عمر په ډېر جوش دا اعلان کولو چې که چا دا ویل چې رسول الله وفات شوي دي نو هغه منافق دی او زه به ترنه مری پرېږدم. حضرت ابوبکر هلته تشریف راوړو او خلکو ته یې ویل چې چوپ شئ او ډېر په زور یې حضرت عمر ته هم دا ویل چې چوپ شو زما او ما خبرې ته پرېږده. جہاں صحابہ جمع تھے او بیا هغوی دا آیت ویلو چې ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم ماته جو کہے گا کہ حضرت صلی او اللہ علیہ وسلم قتلا انقلبتم علی اعقابکم یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خدای یو رسول دی. هغوی نه مخکې چې څومره نبیان وو هغوی هم وفات شوي دي. نو که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفات شول یا ووژل شو نو تاسو به خپل دین پرېږدئ او دا به وګڼئ چې ستاسو دین ناقصه دی. بیا ډېر په جوش وفرمایل چې ای خلکه اور پھر یہ آیت چې من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت
یعنی تاسو که چا چې د خدای عبادت کولو نو هغه د خوشاله شي ځکه چې زموږ خدای ژوندی دی او چېرې به نه مري. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. او که چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کولو نو هغه د واوري چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیان شوی آیت ویلو نو ماته داسې معلومه شو چې لکه اسمان وشلېدو، زما خپې په لړزېدو شوې او د خپو نه مې طاقت بیخي ختم شو. زه بې اختیاره په ځمکه راپرېوتم او هغه وخت زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی. ګورئ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره څومره مینه کوله. هغوی چې پوه شول چې رسول الله وفات شوی دی نو بې اختیاره د هغوی مبارک جسم ښکل کړی و، سترګو نه اوښکې روانې شوې وې. خو بل خوا هغوی هغه صداقت سره څومره مینه لرله چې کوم رسول الله راوړی و. داسې وخت کې چې حضرت عمر لاس کې توره نیولې وه چې که چا وویل چې رسول الله وفات شوی دی نو زه به ترې نه د مرۍ پرې کړم. او ډېر صحابه هم د هغوی هم خیاله وو، خو له دې نه باوجود هغوی ښه په نره دا وویل چې که څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوندی دی نو هغوی رسول الله خدای ګڼي. زه داسې خلکو ته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی، خو هغه خدای چې د چا عبادت په خلکو کولو لپاره هغوی راغلي وو هغه ژوندی دی. کم صداقت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه په زړونو کې پیدا کړی و دا د هغې اثر و چې کم صحابیان توره نیولې ولاړ وو. هغوی دا خبره اورېدو سره سمدستي سرونه ټیټ کړل او ویې منله چې ټیک ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رښتیا وفات شوی دی. بیا حضرت مسلم موعود بیانوي چې حضرت ابوبکر چې کومه بې مثله مینه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجود سره لرله هغه د دې واقع نه څرګنده ده. په شام کې ځینې مخالفینو له د هغوی د شر سزا ورکولو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل وفات نه مخکې یو لښکر تیار کړی و. دا لښکر لا روان شوی نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شول. د هغوی د وفات نه پس حضرت ابوبکر خلیفه وټاکلی شول او اکثرو صحابیانو په اتفاق د هغوی په خدمت کې دا عرض وکړو چې د دې لښکر روانګي دې وځنډولی شي ځکه چې په عرب کې د څلورو اړخونو نه د بغاوت خبرونه را روان وو او مکې او مدینې نه علاوه صرف یو کلی و چې پکې بسره د جمع مونځ کېدو. خلکو مونځونه کول پرېښي وو. دا غوښتنه یې شروع کړې وه چې موږ به زکات نه ورکوو. حضرت ابوبکر د دې لښکر د روانولو نه منع کولو لپاره صحابه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغوی له ولېږل ځکه چې که صرف بوډاګان او ماشومان په مدینې کې پاتې شوی وی نو بیا د هغوی خیال دا و چې د باغي لښکرونو مقابله به څنګه کېږي. حضرت ابوبکر هغوی له دا جواب ورکړو چې آیا د ابو قحافه زوی دا توان لري چې هغه لښکر ودرېږي چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روان کړی و. قسم په خدای که باغیان په مدینې کې را دننه شول او زموږ د تورسرو لاشونه سپو راکاږل نو بیا به هم دا لښکر خامخا روانېږي. دې نه دا معلومېږي چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره څومره عشق لرلو. هغوی چونکې د صدیقیت مقام لرلو نو ځکه هغوی خبر وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم تعلیم راوړی دی د هغې عظمت له دې نه زیات دی. نو دیو خلکو د خدای پاک را لېږلی تعلیم واخیستو او هغه یې قایم وساتلو ان تر دې چې دشمنان هم د دې خبرې اقرار کوي چې دا تعلیم زره شان هم نه دی بدل شوی. عیسایان دي که هندوان او یهودیان غرض دا چې ټول مخالف قومونه دا خبره مني چې د قرآن یو زیر یا زور بدل شوی نه دی. دا تش د نامې چې کوم محققان دي هغوی نن سبا دې پسې دي چې قرآن شریف بدل شوی دی ثابتولی نه شي چې یو زیر یا زور هم بدل شوی دی. کم قرآن چې 1400 کاله مخکې و هماغه نن هم دی. حضرت مسلم موعود فرمایي چې اوس په دې زمانې کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث کړی دی چې هغوی د اعلی اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مینه او عشق په زړونو کې قایم کړي او د رسول الله شریعت اجرا دی وکړي. موږ د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې موږ به د دې څیزونو هماغه شان حفاظت کوو لکه څنګه چې صحابه
رضوان الله علیهم کړی وو. اللہ تعالیٰ مونږه او نورو قومونو ترمنځ داسې امتیاز پکار دی چې معلومه شي چې مونږه دا امانت قائم ساتلی دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بیا هغوی مخکې بیانوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې داسې یو جومات موجود و. اوس سوال دا دی چې آیا په راتلونکو نسلونو کې هم دا جذبه موجوده ده؟ یو هوښیار سړی هم دا خوښولی شي چې یو ښه څیز د هغه ته خو ترلاسه شي، هغه ته خو د ترلاسه شي، خو د هغه اولاد د هغه څیز نه محرومه پاتې شي. نو بیا تاسو دا څنګه ګڼلی شئ چې کم تن د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلیم په قدر پوه دی، هغه به دا خوښ کړي چې دا خو دا د هغه وارثانو ته ترلاسه نه شي، خو د هغه ځمکه او کورونه دی هغوی ته ورسي. په قرآن خدا پاک فرمایي چې وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، چې د دنیا ژوند لهو او لعب په شان دی. دا هر څه د لوبو او د تماشو څیزونه دي. دا همداسې ده لکه څنګه چې فوټبال، کرکټ یا هاکي وي. نو یو تن بیا دا خوښولی شي چې حکومت دې د هغه ځمکه، کور او جایداد خو ضبط کړي، خو ډنډګولي دې د هغه زوله ورکړي، یا یو شلېدلی فوټبال یا مات کوټ راکټ یا هاکي دې د هغه زامنو له ورکړي. خدا پاک فرمایي چې دنیاوي څیزونه لهو او لعب دي، او په دین او په دنیا کې هم هغه نسبت دی چې کم یو حقیقي څیز د لوبو د تماشې سره لري. او یو تن هم کله دا خوښولی شي چې د هغه قیمتي ورسره د هغه اولاد ته ترلاسه نه شي او د لهو او لعب څیزونه دې ورته ترلاسه شي. خو مونږه هغه خلک خو کتل پکار دي چې مونږه هماغه خلک نه یو چې عملاً همدا کوو چې زوی دروغ وایي، غلا وکړي یا څه بل جرم وکړي، نو د هغه تایید کیږي. فرمایي چې د مور پلار پټ په پټه کوشش دا وي چې جرم کوونکي دې بچ شي. اول خو هغوی په خپله په دې مجرمان دي چې هغوی ماشومان د دیني تعلیم نه محرومه ساتلي وي. که د هغوی په نظر کې د نیکۍ څه قدر وي، نو هېڅ وجه نه وه چې هغوی دې نه خپل اولاد محرومه ساتلی وي. او که دې کې کوتاهي وشوه، نو بیا پکاره وه چې کم نه کم د جرم مرستې نه ځان بچ ساتلی. په قرآن خدا پاک فرمایي چې تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چې په نیکۍ او په تقوا کې خامخا مرسته کوئ، خو په بدۍ او په عدوان کې مرسته مه کوئ. نو فرمایي چې وړومبی جرم خو هغوی دا کړی دی چې خدا پاک فرمایلی دی چې قوا انفسکم واهلیکم النار، یعنی خپل بال بچ ځان او خپل بال بچ هم د جهنم د اور نه بچ کړئ. خو دوی داسې ونه کړه. د ځینو خلکو شکایتونه رسېدلي وو، نو د هغې په هکله هغوی دا فرمایل، او داسې شکایتونه نن سبا هم راځي. نو وایي چې دویم جرم هغوی دا کوي چې د ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان چې کوم الهي حکم دی د هغې خلاف ځي. فرمایي چې خدا پاک خو دین یو نعمت ګرځولی دی، او هغه جماعت چې دا ولري چې دین به په دنیا مقدم ساتو، په هغې کې هم داسې خلک شته چې اول خو خپل اولاد د دین نه محرومه ساتي، او بیا چې هغوی څه شروع کړي نو د هغوی مرسته کوي، حالانکې هغوی د ځینو داسې جرمونو ارتکاب کړي وي چې احمدیت او ایمان به له څه متحمل کېږي، په هغوی خو شرافت او انسانیت هم ولړزېږي. او د داسې مجرمانو مور پلار وروڼه خپلوان ملکیان تر دې چې ملګري هم مرسته کوي، او دا سوچ نه کوي چې په او دا سوچ نه کوي چې په دې ایمان چېرته بچ پاتې کېدی شي. د داسې تن ایمان خو اسمان ته والوځي. هغوی فرمایي چې یو ځل ځینو صحابیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یو مجرم سفارش وکړو، نو هغوی ورته وفرمایل چې قسم په خدای که زما لور فاطمه هم غلا کړې وه، نو سزا نه به بچ نه وی پاتې شوې. نو تقوا او طهارت یو داسې نعمت دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره انسان ته د یوې قربانۍ نه هم ځان نه د بچ کول پکار. حضرت مسیح موعود علیه السلام نه چې کوم دولت موږ ته ترلاسه شوی دی، هغه مالا اخلاق دی، او خپل اولاد د دې دولت ورثان کول په موږ فرض دی.
او که د غفلت د لاسه په دې کې څه کوتاهي وشي نو بیا د مؤمن فرض دا دی چې هغه د تعاون علی الاسم ځان ساتي، بلکې هغه وخت چې جرم کړی دی هغه نه دی بیل شي. خدای پاک مؤمنانو کې موږ ته د دې داسې مثالونه ښودلي دي چې څوک دا نشي ویلی چې داسې کول ناممکنه ده. د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو صحابي و، د هغوی مثال یې ورکړی ده. فرمایي چې سید حامد شاه صاحب مرحوم ډېر مخلص احمدي و. حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی خپل 1200 حواریانو کې شمیرلی وو. حضرت مسیح موعود وایي د هغوی مخکې هم چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپلو حواریانو نامې شمیرلې نو د هغوی نامه هم پکې اخیسته وه او بیا د هغوی نیک انجام د هغوی د درجو په بلندۍ باندې مهر هم ولګولو. یو ځل د هغوی د زوی د لاسه یو تن ووژلی شو، خو دا قتل په داسې حالاتو کې شوی و چې د ولس همدردي د هغوی زوی سره و، ځکه چې زیاتې هماغه تن کړی وه چې کم وژلی شوی و او په هغه یې بیا جګړه وشوه. نو د احمدشاه صاحب زوی ورله یو سوک ورکړو نو هغه تن پرې مړ شو. هماغه شان واقعه وه لکه څنګه چې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې شوې وه. د سیالکوټ پیرنګي ډپټي کمشنر هغه افسرانو کې شامل وو چې کم جرم ثابت وي او که نه خو سزا ضرور ورکول غواړي چې روب دې جوړ شي. هغه دا خیال وکړو چې میر حامد شاه صاحب زما د دفتر سپرنټنډنټ دي، که د هغوی زوی له مې سزا ورکړه نو زما انصاف به مشهور شي. نو هغه شاه صاحب راوغوښتل او هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې واقعي ستاسو زوی قتل کړی دی؟ هغوی وفرمایل چې زه خو په ځای موجود نه وم خو اورېدلي مې دي چې کړی دی. هغه ورته وویل چې هغه راوغواړه او هغه ته ووایه چې اقرار دې وکړي چې خلکو ته معلومه شي چې موږ د چا لحاظ نه کوو. هغوی خپل زوی راوغوښتو او هغه نه یې پوښتنه وکړه چې تا دا هغه تن وژلی دی؟ هغه ورته وویل چې هغه وژلی مې دی. هغوی ورته وویل چې د رښتیا بیا اقرار وکړه. خلکو ورته وویل چې ولې خپل ځوان زوی په سولی خېجول غواړئ؟ نو هغوی ورته جواب ورکړو چې د هغې دنیا سزا د دې دنیا د سزا نه زیاته سخته ده. او خپل زوی ته هغوی همدا نصیحت وکړو چې اقرار دې وکړي. خو د خدا پاک قدرت وګورئ چې هغه هلک د کرکټ لوبغاړی و او کوم مجسټریټ ته چې هغه مقدمه وړاندې شوې وه هغه هم د کرکټ لوبغاړی و. هغه ته په کرکټ کلب کې د ټولې معاملې حقیقت معلوم شو. نو چونکې قانون داسې دی چې که مجسټریټ د یوې خبرې یقین لري نو بیا د ملزم نه د څه قسمه پوښتنه کولو حاجت پاتې نه شي. هغه پخپله د پولیس په ګواهانو داسې جره وکړله چې د هغه هلک بریت پرې ثابت شو او هغه د څه وجه پوښتلو نه بغیر هغه هلک رها کړو. نو د رښتیا له برکته د هغې سزا نه هم هغوی بچ شول. حضرت مسلم موعود فرمایي چې همداسې قسمه یوه مقدمه تېرو ورځو کې د چودھری ظفرالله خان صاحب په ورور هم شوې وه. چودھری صاحب هغه وخت دلته ولایت کې وو. هغوی خپل ورور ته ولیکل چې دا د ایمان د ازمېښت وخت دی، که تا نه څه قصور شوی دی نو زه د مشر ورور په حیث تاته دا نصیحت کوم چې د دې دنیا د سزا نه د بلې دنیا سزا زیاته سخته ده، نو ځکه د دې دنیا سزا وزغمه او رښتیا خبره وکړه. بیا فرمایي چې زموږ یو ملګری چې د سیالکوټ اوسېدونکی دی لا ژوندی دی، د احمدي کېدو نه پس چې هغه خبر شو چې رشوت اخیستل د اسلامي تعلیم خلاف خبره ده، نو چا نه چې هغوی رشوتونه اخیستي وو نو د هغوی ټولو کورونو ته هغوی لاړل او هغه رشوتونه یې ورته واپس کړل. په دې هغوی باندې بار هم ډېر جوړ شو، یعنې مقروضه شول، خو هغوی د دې خبرې هېڅ پروا ونه کړه. حضرت مسلم موعود وایي چې زموږ جومات کې د هر قسم اعمال په لحاظ داسې نمونې ښکاري چې د هغوی باره کې دا ویل کېدی شي چې دا د صحابه نمونې دي. خو په دې موږ ته خوشحالېدل نه دي پکار او کوشش کول پکار دی چې ټول جومات دې داسې شي. بیا هغوی فرمایي چې زه د ملګرو پام دې طرف ته ګرځول غواړم چې کوم امانت چې هغوی ته سپارلی شوی دی د هغې قدر دې وکړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې راغلی نو هغوی موږ له جایدادونه حکومتونه نه دي راکړي، څه ایجادونه هغوی نه دي کړي، د تعایش سامانونه نه دي راکړي، صرف یو صداقت دی چې موږ له راکړی دی. که هغه هم زموږ د لاسه ووتو نو څومره بدقسمتي به وي او په دې به موږ هغه فضل د لاسه غورځوونکي شو چې کوم 1400 کاله پس خدای پاک نازل کړی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له اسلام راکړی دی، لوی اعلی اخلاق یې راکړي دي او د نمونې نه دا ښودلي دي چې په دې عمل هم کېدی شي. بیا یوه واقعه هغوی دا بیان کړې ده چې مارټن کلارک
هم په عدالت کې دا دعوه کړې وه چې مرزا صاحب زما وجلو لپاره یو تن لېږلی دی. مسلمانانو کې چې کم عالمان بلل کېږي هغه سره شول او مولوي محمد حسین بټالوي صاحب خو په هغې مقدمې کې د ګواهۍ لپاره هم راغلی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته خدای پاک له مخکې نه دا ویلي وو چې یو ملا به مقابلې ته راځي خدای پاک به هغه ذلیل کړي، خو باوجود له دې نه چې د هغه د ذلت باره کې ویلي شوي وي او الهام پوره کولو لپاره په ظاهري طور هم کوشش کول ضروري وي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما ته په خپله مولوي فضل الدین صاحب چې د لاهور یو وکیل وو په دې مقدمې کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام له طرفه وکیل وو، هغوی ما ته ویلي دي چې ما یو سوال په مولوي بټالوي کول غوښتل او په هغه سوال هغه بې عزته کېدو، خو حضرت مسیح موعود علیه السلام زه د هغې پوښتنه کولو نه منع کړم. حضرت مسیح موعود اسلام ورته وفرمایل چې داسې سوالونه به زه برداشت نه کړم. مولوي فضل الدین صاحب ورته وویل چې په دې سوال به ستاسو خلاف مقدمه کمزوري شي او که دا ونه کړی شو نو تاسو لپاره بیا ګرانه وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته وفرمایل چې زه د دې پوښتنې اجازت نشم ورکولی. په هغه سوال د مولوي بټالوي ذاتي بې عزتي کېده. مولوي فضل الدین احمدي نه و بلکې حنفي و، خو په مقدمې کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام له طرفه وکیل و. حضرت مسیح موعود فرمایي چې دوی د حنفیانو لیډر هم وو، د انجمن نعمانیه وغیره یو سرګرم کارکون وو، نو ځکه په مذهبي لحاظ یې تعصب لرلو، خو کله به چې هم د غیر احمدیانو په مجلس کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذات حمله وشوه نو هغوی به ښه په زوره تردید کولو او ویل به چې د عقایدو معامله بیله ده، خو ما پخپله لیدلي دي چې د هغوی یعنې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اخلاق داسې دي چې زموږ عالمانو کې هېڅوک هم د هغوی مقابله نشي کولی، او د اخلاق په لحاظ ما داسې موقعو باندې د هغوی ازمیت کړی دی چې یو ملا هم په هغه مقام نشي ودرېدلی چې په کوم مقام هغوی ولاړ وو. بیا حضرت مسیح موعود فرمایي چې هغه خدای چا چې د وخت نه مخکې د مولوي محمد حسین د ذلت خبر حضرت مسیح موعود علیه السلام له ورکړی و، هغه یو خوا خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام اخلاق څرګند کړل او د هغوی عزت یې قایم کړو، بل خوا غیر معمولي حالات جوړ کړل او مولوي محمد حسین یې هم ذلیل کړو. او دا کیسه داسې ده چې هغه ډپټي کمشنر چې مخکې سخت مخالف و، هغه چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام مخ ولیدو نو د زړه کیفیت یې بدل شو، او باوجود له دې نه چې هغوی د ملزم په حیث د هغه مخې ته وړاندې شوي وو، هغه ور لپاره کرسۍ راوغوښته او په هغه یې هغوی کېنول. مولوي محمد حسین صاحب چې ګواهۍ له راغو نو د هغه تمه خو دا وه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام تبعید کړی یا اچولی شوي یا کم نه کم په ذلت به ودرولی شوي وي، خو هغه چې وکتل چې مجسټریټ هغوی لپاره ځان سره جوخته کرسۍ ایښې ده او په هغه یې کېنولي دي نو سخت غوسه شو او سمدستي یې دا غوښتنه وکړه چې هغه لپاره د هم کرسۍ راوړی شي، هغه له د هم کرسۍ ورکړی شي. نو په دې ورته عدالت ویل چې ته هېڅ داسې حق نه لرې، خو هغه چې په ضد شو نو جج ورته بیا سختې غوسې وکړې. نو حضرت مسیح موعود فرمایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اعلی اخلاقو په وجه د هغوی عزت قایم شوی و. د دې په مقابله کې وګورئ چې زموږ د جومات څومره ملګري داسې دي چې د غوسې په وخت په خپل نفس قابو وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته وګورئ چې هغوی خپل سخت دشمن هم د هغه صحیح واقعیت په وجه شرمول نه غواړي، خو زموږ ملګري چې په جوش کې راشي نو کنځلې بدرد او وهل ټکول شروع کړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے، یعنې موږ رحم له جوش ورکړی دی او غیظ هم کم کړی دی. نو یو خوا زموږ جومات له دا اعلی اخلاق په ځان کې پیدا کول پکار دي او بل خوا د بدن هم پوره نفرت کول پکار دی. هماغه شان نفرت لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت مسیح موعود علیه السلام ښودلی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام کې دا دواړه نظریې موجودې دي چې ترې معلومیږي چې مؤمن یوه جوړتیا لري، او هغې دا بیانه کړې ده چې له اکرام نه هغوی د سلام جواب نه و ورکړی ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف زباندرازي کړې وه. او بل خوا دا رحم دی چې په خپل باره کې چې خبره شوه، د ځان باره کې چې خبره شوه نو ویې ویل چې نه داسې کار به نه کوي چې پکې مولوي محمد حسین ذلت سره مخ کېدی شي. هغوی فرمایي دا خبره یاد لرئ چې کوم تن خپل اولاد ته نیک عمل نه ښیي
هغه صرف دا نه چې خپل اولاد سره بلکې د سلسلې سره دښمني کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دښمني کوي او خدای پاک سره دښمني کوي. هغوی فرمایي چې ډېر نصیحتونه کوم، خطبې ورکوم، دا سلسله په هر دور کې روانه وي، ټول خلکو کړي وو او اوس زم کوم. نو حضرت مسلم موعود د دې مثال ورکوي چې تر څو چې خطبې روانې وي نو څه نه څه اثر وي، خو چې د خطبو سلسله یوې مودې پس ودرېږي نو بیا هغه اثر ختم شي. هغوی د دې یو مثال ورکړی دی چې د لوبو یو څیز وي چې نامه یې جیک ان د باکس وي، د ډبي دننه یو لچکداره ګوډاګي وي، د ډبي سر چې بند شي نو هغه ګوډاګي هم دننه بند شي او سر چې تنه لرې شي نو یکدم هغه بار راوځي. نو دغه حال د دې خلکو دی چې نصیحت چې ورته کوي یوه موده نو ټیک وي او چې نصیحت بند شي نو هغه ټوله سلسله د هغوی بیا شروع شي. هغوی فرمایي چې خدای پاک چې دومره وخت نه دی ورکړی چې مستقل وعظ دی کوي. اصل څیز دا دی چې انسان د مومن شي بیا دا سلسله ختم شي، ځکه چې دا کشمکش هغه وخت پورې وي چې تر څو چې ایمان نه وي. نو کله چې پام ګرځول کېږي نو خبره ښه په غور اورېدو نه پس د خپل عملي ژوند یوه برخه جوړول پکار ده او همدې کې د جومات د ترقۍ راز دی. عمده څیز دی چې انسان یو صحیح اب جوړوي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې جومات دا محسوسه کړي چې خدای پاک چې حضرت مسلم موعود علیه السلام را لېږلی دی نو یوه لویه ذمهواري یې د هغوی په سر کړې ده. په انسان کې کمزورۍ که د یو غړو مرم وي که هغه یې د پرېښودو اراده وکړي نو بیا هېڅ ګرانه نه ده. د حضرت مسیح علیه السلام دا خبره مشهوره ده چې که ستاسو په زړونو کې لږ ذره شان ایمان هم موجود وي نو د هغې په زور به تاسو غرونه د ځای نه وخوځوئ. د دې مطلب همدا دی چې ګناهونه که د غرونو برابر هم شي خو که انسان کې ذره شان ایمان هم موجود وي نو هغه دا غرونه الوزولی شي. مومن چې په کومه ورځ دا اراده وکړي چې د هغې په لار کې هېڅ خنډ نشته نو بیا ټول خنډان لرې شي. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا وخت زه دا ویل غواړم چې ملګري د خپل اولاد او د جومات د نورو ځوانانو اصلاح دې وکړي، خپله اصلاح دې وکړي، دروغ، غلا، دوکه، فریب، بدمعاملګي او د غیبت په شان بدعتونه پرېږدئ تر دې چې څوک چې تاسو سره څه معامله لري نو هغه دې هم محسوسه کړي چې دا ډېر ښه خلک دي او دا یاد ولرئ چې دا کم نعمت چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په وسیله موږ ترلاسه کړی دی د هغې بېرته راتلو کې 1400 کاله تېر شوي وو. که موږ د دې نعمت قدر ونه کړو او بیا د دې راتلو کې 1400 کاله واوړېده نو تر هغه وخته چې راتلونکي څومره نسلونه دي د هغوی لعنت به په موږ ورېږي. نو ځکه کوشش کوئ چې خپلې ټولې نیکۍ خپل اولاد له ورکړي چې هغوی بیا مخکې خپل اولاد نه او د هغوی اولاد مخکې بیا خپل اولاد له ورکړي او دا امانت دومره اوږدې مودې پورې محفوظه پاتې شي چې زرګونو کالو پورې دې موږ ته د دې ثواب ترلاسه کېږي. ځکه چې رسول الله فرمایلی دي چې کومه نیکي چې د یو تن د لاسه قایمه شي نو تر څو چې هغه په دنیا کې قایمه وي او څومره خلک چې هغه خپلوي نو د هغې ټول ثواب د هغه تن په نامه لیکلی کېږي. نو کوم اجر چې ترلاسه کېږي هغه هم ډېر لوی دی او امانت هم په خپل ذات کې ډېر لوی دی. دې طرف ته موږ له پام کول پکار دی. خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغه امانت حق پوره کړو چې کوم زموږ د مشرانو نه موږ ته ترلاسه شوی دی او کومو خلکو چې دا امانت په خپله سره د دې لوس ترلاسه کړی دی چې هغوی به د دې حق پوره کوي نو خدای پاک د هغوی له هم دا توفیق ورکړي او نسل په نسل اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے امانت ادا ہوئی ہے ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں اور جن لوگوں نے خود اس امانت کو یہ عہد کرتے ہوئے قبول کیا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور نسل بعد نسل یہ حق ادا ہوتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر